رضي الله عن الصحابة المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. زما گران قدردانو، زما بزرگانو، مشرانو، پښتو زما ډېره ښه نه ده، تاسو خو ماشاء الله اهل زبان یې، خو بس زه دا غواړم چې خپل پښتنو وروڼو سره د هغوی په ژبه کې خبرې وکړم. علماء کرام، زه ستاسو ډېر شکریہ ادا کوم، خاص طور پر جناب علامہ عابد حسین شاکری صاحب حفظہ اللہ، علامہ مفتی شعیب صاحب او دغه شانتې زمونږ بزرگ علامہ مفتی صاحب اوس بیان یې وکړو. اولا زه تاسو ته د زړه د ګیرایي نه تحیه اور سلام پیش کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ډېر ځان ته خوش قسمت ګڼم چې زه د پېښور کې یو عظیم الشان کانفرنس د عظیم مقصد دپاره چې کوم علامه صاحب منعقد کړی دی، اتحاد بین المسلمین عنوان سره د عید ملن پارټي موقع او مناسبت سره، دا یو زما دپاره ډېر فخریه خبره ده. زه کراچۍ نه راغلی یم دلته تاسو څخه، او د علامه صاحب فرمایش منې زما دلته کې تاسو نزدیک زه راغلی یم. علامه صاحب ته زه ګورم چې ماشاء الله خپل د کار نه د شیعه سني منځ کې چې کوم غلط فهمیانې دي هغه ختمولو کوشش کوي، آپس کې قربت پیدا کولو کوشش کوي، چې امت مسلمه چې څومره فرقې دي آپس کې یو بل سره نږدې شو، دا ګیلې شکوې ختم کو، ټول مسلمانان دي، او دا سنی، دیوبندی، بریلوی، اهل حدیث، شیعه د پاکستان ټول د خلکو جوړولو کې لاس دی، او د پاکستان قیام کې د ټولو علماء کرامو خدمات دي. نو ماشاء الله سره علامه صاحب دې حوالې سره چې کوم کوششونه کوي د دې خراج تحسین مستحق دي، مبارکباد مستحق دي، او دا دعا کوم چې الله سبحانه و تعالی مونږ له دا وسعت ظرفي راکړي چې مونږ هم دغه شانتې کار شروع کړو چې مسلمانان یو بل سره رانږدې شو. ډېر ښه خبرې وکړې مفتی صاحب، زمونږ بزرګ مفتی صاحب اوس تاسو نزدیک چې کوم خبرې وکړلې تاسو ته، دا اختلافات هلکه دی بازار ته وګورئ چې بازار کې څه خبرو باندې خلک جنګیږي او اختلاف کوي. اختلافات هر شي کې دي، خبره اوس دا ده چې مونږ یو بل سره څنګه تعلق ساتو. مونږ موږ په وخت باندې کوو او که نه کوو، د الله سبحانه و تعالی چې کوم محکم تعلیمات دي په هغې باندې عمل کوو او که نه کوو. او چې کله به یو بل سره دې خبرو کې لګیا شو، خبره دا ده چې قرآن مجید کې راځي، قرآن مجید کې دا حکم دی، څنګه چې علامه صاحب دا خبر وکړه چې بغیر تحقیق مونږ له خبره مخکې نه دی رسول پکار، بغیر تحقیق خبره مخکې نه دی رسول پکار. دا د قرآن مجید حکم دی. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، چھان پٹک کر لو، اس میں اس کو بیان حاصل کر لو، معلومات حاصل کر لو. اگر کوئی فاسق آدمی آپ کے پاس خبر لاتا تو سخ فاسق یعنی کمزور سڑے، تاسو ته معلوم ہے چې فاسق مطلب
هغه کس دی چې معاشره کې موږ ته پته وي چې یاره دا کس دروغجن دی. هلکه دې وړې وړې خبرې کې قسمونه اوچتوي، غټ غټ قسمونه اوچتوي، د 2 روپو خبرې او دې پکې قرآن راواخلي. دا فاسق سړی دی، معمولی خبرو باندې قسمونه اوچتوي. نو که تاسو ته داسې سړی خبر راړي نو څه به کوئ؟ قرآن حکم څه دی؟ تحقیق. نو په ما باندې فرض دی او په تا باندې فرض دی چې یو سړی موږ ته یو خبره راکوي او موږ دا ګورو چې بھائی دا کم سورس ما ته دا خبر راغله، زما پهله فرض دا جوړېږي چې تحقیق وکړم. نن سبا د واټساپ زمانه ده، فیسبوک ده، یوټیوب دا زمانه ده، او واټساپ باندې یو ویډیو راشي چې دا ویډیو موږ کتل چې فلانی شیعه دا کار کړی دی او حضرت ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه دوی توهین یې کړی دی، او چې دې ملک کې دا فساد شروع شي، دی فلانی جی هغه فلانی په جانور باندې دا نوم لیکلی او فلانی دا لیکلی او شیعهګان خو دا کار کوي. ما زه تاسو ته په ګارنټۍ سره دا خبره کوم، په دغه معاشره کې د پاکستانی معاشره کې ما خپله زندګي څومره چې ما دا وخت تیر کړی دی، زما پوره فیملی پوره خاندان زما سنی دی. زما والد صاحب د سنیانو عالم دی الحمدلله، والده زمونږ د سنی، پوره معاشره زمونږ تعلیم مونږ د سنی مدارس کې حاصل کړی دی او خاندان سنی. خو لیکن خبره څه ده؟ دا نه چې مونږ د شیعهګانو د حمایت کې څه خبره کوم نو زه به دا خبره کوم، نه، مالا د الله له جواب ورکولی چې زما ذمہداري ده چې کوم دین قرآن مجید مونږه علم حاصل کړل هغه خلکو ته هغه شانتي ورسو چې کوم مونږ نه الله مطالبه کړله. دا نه چې په دې خبرې باندې به سني خوشحالېږي نو زه به هغه خبره کوم، شیعهګان به خفه کېږي نو زه به هغه خبره نه کوم، یا شیعه خوشحالېږي. دا نه، دا د هر صاحب کوم شخص په قرآن باندې ایمان ساتي هغه به هغه له پکار دي چې دا خبره دې کوي، یعنی حق ته حق وي او غلط ته غلط وي. نو ما به هم دا خبره اورېدله چې بھائی دا خو د صحابه کرامو سره د دوی څه تعلق نشته، او دو خلک دا چې صحابه کرامو ته لکه کنزل کوي او بدې ردې وایي او داسې خبرې کوي. نو زه د دې په مجالس کې لاړم، ما په پهله زما عام خلکو شان دي، ما په دې خبره باندې اعتبار باندې ونه کړم. ما وی یاره تر څو پورې ما ته قرآن وایي ته تحقیق وکړه نو زه به تحقیق کوم. نو زه دې په مجالس کې لاړم او داسې نه چې ما دوی ته ووایي یاره زه نن راځم چې دوی بیا څه داسې ونه کړي، او پټ پټه لاړم په دې کې کېناستم ورسره، دوی ته پته ونه لګېږي چې څوک راغلی او څوک نه دی راغلی. نو ما اول نه اخره پورې د دې د محرم مجالس ما اټینډ کړل، ما وکتل سوای د دې خبرې نه چې دوی د امام حسین او د اهل بیت ذکر کوي یا خپل په انداز سره هغې حوالې سره د قرآن ترجمه او تشریح بیانوي، بله څه خبره نه. او مونږ هغې حوالې سره څه اورېدلي دوی خو دې کې دا کار کوي، دوی خو دې کې دا فلانی د صحاباتو فلانی کنځل کوي. ګوره اختلافات ضرور موجود دي، علامه صاحب ډېره ښه خبره وکړله او مفتي صاحب هم چې اختلافات خو نشي ختمې دی، دا خبره صحیح ده، دا به زما تصدیق هم دو خبرې باندې کوي اختلافات نشي، لیکن کمول شو مونږه صحیح ده. هغه خبره ده که نه، هغه تیلې لګول او اور کې هغه تیلې هغه سوی پښتو کې متل هم دی که نه، یاره کم از کم دومره خو به وشي چې هغه اور کې به خلک تیلې خو به نه لګوي که نه، په خبره پوه شلې، یعنی دومره خو به وي چې اور خو به نه مړ کېږي، خو کم از کم دا یي ته به خو له نور پوکي خو به نه ورکوې که نه. نو دومره مونږ کولی شو خپل په دې کوشش سره چې شیعه سني علما چې سنجیده خلک دي هغه خلکو ته دا خبره پیغام ورسوي، بھائی اختلافات موجود دي، دا تر قیامته پورې نه ختمېږي، صحیح خبره ده. او اختلافات ختمول مقصد یې نه دی، مقصد دا دی چې دا اختلاف چې کوم په دې باندې زه یم او ته په دې باندې ته په سني مسلک باندې صحیح ده، مرحبا اهلا وسهلا، زما ورور یار، زما پاکستانی انسان مسلمان ته ما ته قبول ته شیعه یا علی یا حسین وای ماشاءالله صحیح ده، ته د امام حسین علیه السلام په غم کې جاړې، یار ته زما ورور یاره زما د محرم کې راشه، زما د کور بار دلته ته کښېنه او دا ذکر کوه، زما تا سره څه اختلاف نشته، زما تا سره چې کوم اختلاف دی هغه عقیدې اختلاف دی، خو د دې دا مطلب نه دی چې زه په دې باندې تعالی قتل کم ستا خلاف فتوا ورکم یا ما ته څوک ووایي یاره ورشه دا فلانی د سره دا کار وکړه. هېڅ کله دا زما ته اجازت نه دی چې زه یو سني یم، زه خپل په عقیدې باندې مضبوط یم، دنیا یو طاقت ما د سنیت نه نشي درکولی، زه سني یم جي، د صحابه کرامو ته زه د هغوی عزت او احترام صحیح ده. او بل سړی وایي یاره زه شیعه یم،
نو تا دنیا یو طاقت تا د شیعت نه نشي لار کولې، ته زمونږ ورور بس خبره دا ده چې مونږ خپل په حد کې اوسېږو، یو بل لا برداشت کوو، یو بل سره به تعلقات په دې اعتبار سره چې بھائی پاکستان کې مونږ دی اوسېږو، مونږ ډېرې قربانیانې ورکړې. دا پاکستان زمونږ د وطن عزیز، دا زمونږ عوام دې دپاره جوړ کړو چې د اسلام دا یو قلعه وي، دلته د اسلام خبره به کېږي. دا خو نه ده چې دلته مونږ د شیعه سني فرقې به خبره کوو، یو بل به مړ کوو. نن خلک اسلام پرېږدي، خلک وایي چې دا خو مولیان اپس کې یو نه دي، هلکه زه جومات ته ولې ځمه، دی خو هغه فلانې ته کافر وایي، فلانې ته د فلانې فرقې د اسلام نه وتله، فلانې د دیوبندیان ګستاخ دي، بریلیان مشرکان دي، شیعاګان بدعتیان دي. دې کې خو دا خبرې کېږي، دې کې د قرآن خبره خو نه کېږي، د حدیث خبره خو نه کېږي، نه د اهل بیت او نه د صحابه کرام خبره کوي. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه عظیم جلیل القدر صحابي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غزوه کې ولېږو او یو جنگ ته ولېږو، بخاری مسلم متفق علیه روایت دی، حدیث دی. نو یو انصاری صحابي ورسره وي او دوی یو مخامخ وکړه یو کافر، نو څنګه چې دی هغه باندې تلوار اوچت کو، نو هغه وی لا اله الا الله، لا اله کلمه ویله. چې کلمه ویله نو هغه بل سړي خو دی پرېښوده، کافر یې پرېښوده، خو اسامه بن زید وایي ما پې خپل نیزه مې اوچته کړه او په هغه کې سینې کې مې ورله ومنډله، هغه کس څه شو؟ مړ شو. مونږ چې واپس رالو نو نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبره علم کې راله. نبی علیه الصلاۃ والسلام رنگ بدل شو، چهره رنگ بدل شو، او اسامه بن زید ته بار بار دا خبره وکړه چې اسامه هل لا شققت قلبه، اسامه تا دغه سینه ولې نه وچیره کړې، تا ولې دغه باوجود د دې نه چې هغه دا خبره وکړه لا اله الا الله، ته لاړلې هغه کې هغه دې قتل کو، تا ته چا اجازت را کړو چې دغه کلمه ویلو نه بعد تا هغه قتل کو. مونږ خلکو سره جهاد څه دپاره کوو؟ دغې لپاره چې هغه لا اله الا الله وایي او خلک چې لا اله الا الله وایي ته یې لاړې ته مړ کو، تا له چا اجازت را کړو؟ دومره پې غصه شو، دومره پې قار شو نبی صلی الله علیه و آله وسلم چې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما دا تمنا وکړه، ما دا خواهش وکړو چې نن نه پهله زه مسلمان نه وم، کاش نن نه پهله ما کلمه نه وویله، نن نه پهله ما کلمه نه وویله، ځکه ما خو دومره غټه ګناه وکړله، دومره غټه ما خطا وکړو چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم په دې باندې زندگی بر زما دا جرأت بیا نه وه چې زه د نبي علیه الصلاۃ والسلام مخامخ تللی. چې کله به زه لاړم نو نبی صلی الله علیه و آله وسلم چهرې هغه تعصر به بدل شو. ولې؟ د یو مسلمان عزت، د یو مسلمان احترام، د یو مسلمان جان قدر و قیمت نبی صلی الله علیه و آله وسلم دا دین دغې لپاره خو پیش کو چې خلک لا اله الا الله. نو خبره څه ده؟ خبره دا ده نن مونږه تحقیق نه کوو. واټس اپ باندې یو ویډیو رااله، 1 منټ ویډیو وي، هلکه دا مونږ مخکې فارورډ کړو بغیر د دې نه چې د دې مضمون تحقیق وکړو، تپوس وکړو. مونږ باندې دا فرض کېږي چې اگر زه دا خبره واورم که نه، زه یو سني یم، ما ته پته ولګي یاره شیعاګانو دا نظریه ده، نو ما باندې فرض زه لاړ شم شیعاګانو عالم سره، هغه نه تپوس کوم مولي صاحب اجازت راکوئ چې خبره مسله دا تا نه تپوس کومه، مسله دا ده ستاسو په دې باره کې څه نظریه، څه عقیده ده. د قرآن مجید مونږ دا اورېدلي چې صلیح پارې دو، زه د پاکستان نه عراق پورې لاړم، ما ته د هغه صلیح پارو والا قرآن معلوم نه شو چې یاره که دا کوم ځای کې دا قرآن یاره صلیح پارو جی چې دا صلیح پارې دی. یاره په ایران کې خو هلته کې سنیان نشته که نه، سنیان څه ځای کې به وي که نه، څه ځای کې خو د هغو له خو شیعاګانو له خو یاره نه ده هلته کې چې تقیه به کوي چې جي دلته به مونږ څوک سني وګوري صلیح پارو والا قرآن هغه پټ کېده، هلته خو به یاره نشته، هغو له حکومت دی، نو بیا هم هلته صلیح پارو والا قرآن نشته. دا کم ځای کې دی؟ دا مونږ ته وښایې چې دو په دې باندې ایمان ساتي. بس دا خبره مونږه دومره اورېدلې، داسې اورېدلې ده جناب دغو په دا قرآن یې نه مني، په دې قرآن ایمان یې نه دی، دو کې صلیح پارې دي او جی هغه فلانې او فلانې قصه. نو دا چې کوم کهانیانې او دا قصې مونږ یو بل باره کې خورې کړ، دا صرف نه چې شیشیاګانو باره کې، سنیانو باره کې هم دا دروغ ویل دي، سنیانو باره کې هم داسې خبرې زمونږ د سن جاهل او خلک د شیعاګانو طرف نه، زمونږ د وروڼو طرف نه د سنیانو باره کې ویل دي. مثلا څه خبره چې دوی خو اهل بیت سره دشمني کوي، اهل بیت نه مني،
یعنی اهل بیت له دشمن ګڼي معاذ الله. داسې خبره نور هم داسې خبرې دي چې یو بل باره کې هغه د نفرت د وجې نه یو بل باره کې څه کړلي علامه صاحب چې دروغ ویلې شوي دي. دغه شان دی جناب قرآن باره کې دا خبره ما تاسو ته وکړله د صحابه کرامو باره کې. ګوره اختلافي چې کوم خبرې دي هغه موجود دي، لیکن دا خبره کول چې بالکل علی الاعلان کنزل کوي او دا شیزونه کوي دا زموږ لپاره یو بل نفرت دغه دی او دې کې موږ لږ پکار دا دی چې موږ تحقیق کوو. دغه شان دی جی امام علی علیه السلام ته علی رضی الله عنه ته دوی خدای وي. سنې خلک داسې جاهلان به موجود دي چې هغه محبت کې غلو وکړي، لیکن د هغې مقصد هرگز نه. مثلا یو مسلمان یو داسې کار وکړو چې هغه دین په نزدیک حرام وي، نو موږ به خدا نه وایو چې اسلام دا تعلیمات دي، چې اسلام دا کار کوي. یو کافر موږ ته دا وایي چې یاره تاسو اسلام کې دا تعلیمات دي. نو داسې که یو سړی غلط عقیده هغه په نزدیک وي که څوک شیعه نو د دې علما دغې ته درست نه وایي، جایز نه وایي. نو موږ څه کړلي جناب، موږ دا خبرې کړلي دې کې فلانې دو باره کې دا نظریه ده او دو قرآن باره کې دا ده، پیغمبر باره کې دا ده، امهات المؤمنین. زه په ایران کې تللی وم نو هلته ما د شیعاګانو غټ علما سره ما دا خبره وکړله چې تاسو د امهات المؤمنین باره کې ستاسو څه نظریه ده. د امهات المؤمنین او خلفای راشدین حضرت ابوبکر رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دو باره کې ستاسو څه خیال دی؟ نو هغه وایي چې د اهل سنت مقدسات توهین حرام دي. د اهل سنت مقدسات توهین حرام دي. دا موږ ته د شیعاګانو علما او د هغې فتوا دغه موجود ده. نو دې کې بیا زه چې دا زما بیا د دینی او شرعي فریضه ده چې کله زه داسې خبره واورم هغه واټساپ باندې راځي یا نور ذریعو سره ما ته راسي، نو زه به څه کوم؟ زه به اول دونه معلومات به کوم چې بھائی ستاسو دا نظریات او عقاید دې حوالې سره څه دي. لاس پرېښودلو او تړلو حوالې سره د امام خمینی صاحب یو مقوله ده چې تم لوگ ہاتھ باندھنے کے اوپر لڑو اور عالم کفر تمہارے ہاتھ کاٹ رہا. مونږ یو بل سره په دې جناب لاس به کم ځای تړو، په سینې باندې او کبجي په ناف ځای کې او یا دا به پرېږدو. په دې کې جنګونه دي او مناظرې دي. مفتي صاحب ډېره ښه خبره وکړه، حیاتي مماتي باندې به مناظرې به کېږي. حیات بعد الممات او دغه شان دی او که نه دی، په دې باندې مناظرې کوو لګیایي. او چې کوم زمونږ اصل ایشوز دي هغه مونږ اډرس کوو نه. نن نوجوان ته دین پکار دی، هغه دین زمونږ د ممبر نه هغه مکمل رسی نه ورته. د دین باندې چې کوم اعتراضات دي، د الحاد اعتراض دي او د منکرین خدا اعتراضات دي، هغه پکار دی چې مونږ ټول هغه لا اډرس کوو. نو څه کوو؟ آپس کې مناظرې. راځئ چې میدان ته راوځه او مناظره ده. څه شي مناظره ده؟ مناظره په دې ده چې لاس به په موس کې کم ځای تړي او دغه شانتې امین په جهر باندې وایو به که ورو به امین چې ړږې ویل پکار. په دې مناظرې کوو. د اهل سنت او اهل تشیع ما د دواړو فقه آپس کې کمپیریټیو سټډي کړله چې د دې دا فقه کې کوم مسائل هغه دي چې هغه یو شانتي دي او کوم کې اختلاف دی. اختلافي مسائل علامه صاحب چې څنګه ووایي 5% هم نه دي. اختلافی مسائل مثلا لاس تڑل، ارسال الیدین، ہاتھ کو چھوڑنا اور ہاتھ کو باندھنا نماز میں. زمونږ حنفیان موږ لاس تړل دي اهل سنت کې، او اهل سنت کې داسې دي مالکیه هغه څه کوي؟ لاس پرېښودل دي. یو د سر مسح کول، صرف د سر مسح کول. په دې کې تاسو ته پته ده که نه چې قرآن مجید کې دي وامسحوا برؤوسکم. قرآن کې څه دي؟ وامسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح کرو. امام ابو حنیفہ صاحب سے ہوئی رحمہ اللہ هغه وایي چې بھائی استیاب الراس دا مقدار ناسیہ، یہ پیشانی کی برابر سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. یعنی سر کا قرآن میں ہے نا وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو. اب یہ تو نہیں کہا کہ کتنا مسح کرنا ہے، قرآن خاموش ہے. تو امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سر کا مسح یہ مقدار ناسیہ، جتنی آپ کی پیشانی ہے اتنا آپ سر کا مسح کر لیں. اچھا، اب حنفیوں کے نزدیک فرض یہ ہو گیا کہ آپ نے سر پہ یہ اتنا مسح کیا تو تب ہوگا، اتنا مسح کیا تو تب ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟
इमाम शाफी फरमाते हैं वलौ बिशअरतिन, अगर आपने एक बाल भी कर लिया तो मसा क्या हो जाएगा मुफ्ती साहब, हो जाएगा। इमाम मालिक ने कहा कि अल इस्तियाब रास कि पूरे सर का आपने मसा करना। इसी तरह हनाबिला ने। तो बात यह है कि कुरान मजीद आयत खुयोद है, लेकिन द फुकहाउ अखपल अगर मुराद मुतयन कवुलु के मुख्तलफ थी, इख्तिलाफ थे। वो नुज़ब सवेम ची भाई द शाफी चिकम दे अगर चिकुम शाफी मसलक वाला दे अगर मुस्न की गिज़ा चा अगर जमा पर तरीके मसना दा करे भाई फर्ज प्रे खो दो ना, पूरा फर्ज भाई फर्ज यानी फर्ज दावो चे जमंगा पर नजदीक अगर सलूर गुत मिकदार मने अगर 10 कवुलु अगर सर मसा कवुलु नुज़ब सवेम ची जनाब दा मसा ही न की या अगर बस वो इमाम मालिक वाला खलक कसान ची भाई दा को सुनी न दी और दू पूरा सर मसा न गई। असल दा फुकहा इख्तिलाफात दी दगा शांति दा जमंगा दे शियागानो बनजीक द इखपे मसा कवल सने खलक वर्ता गुरी जनाब दू को दखपे मसा गई दा को दुदी वजू जमंग न बल दू वजू जमंग शांति न दे अलग कुरान मजीद आयत दे संगा ची द सर मसा बारा के इख्तिलाफ दे बावजूद द दी ची कुरान यू दे खु फुकहा अहल सुन्नत दी इख्तिलाफ मौजूद दे दगा शांति द खपे मसला दा ची अखपे विंजली का मसा कवली और मुतवातिर रिवायात जमंग का अहल सुन्नत की द्वाड़ दी द मसी मशते और द विंजलो मशते उस पदे में मुंगा जंग शुरू को जनाब ये शियागानो सरबाजी जंग को दू इस्लाम न वतल या दू किसने तबकात दासी जनाब अगू फलाने अगू दा अखीदा दा दे हवाले सरा जता सुतडेर गुफ्तगू तवीलवम न तासु बमखिता तासु की वक्त डेर कीमती दे दगा जमा गुजारिश दे ची अव्वल ची कुरान मजीद संग विली तहकीक कवल फतबयनु तहकीक कवल दा मुंग मने फर्ज अद्वेम खबरा अंद दुन द चा खबरा न मनल अल्लाह माला अकल रा कड़े दे ताले अकल रा कड़ले ची यो कस माता दा हुई ची फलाने काफिर दे नु जमा फर्ज से की जबा गना तपोस कोमा ची कना कोमा यो सड़े राजी और जमा द कोर बारे की खबर है कई नु जबा दगा शांति उमानम दगा खबरा तहकीक बकोमा वही तहकीक बकोम का ना जखपल कोर बारे की तहकीक कोमा और इस्लाम बारे की तहकीक न कोम बाजार तमुंगा जू पेपर और टमाटर आख लू मुंगा यो शेफ गुरु अजी भाई दा को पसल 1 रुपए किलो रा गई दा पसल रुपए किलो रा गई और आगे के मुंगा गुरु जी दा उड़ के दा गट दा सुर दे ओदा फलाने दा शिंग दे ओदा ताजा दे ओदा न दे दा जोड़ दे तहकीक को कने को द टमाटर तहकीक को द टेपर को द बादरंग को ओदा का शांति जुमुंग नूर शिजुनो बाजार के कपड़े लबारा जू जर 200 रुपए कपड़े आगे के गुरु दा कम क्वालिटी दा शीशे दे को लेकिन द अल्लाह बंदगानो ची दिन मसला राशि तो देख वही यार दिमाग बंद का खपला सोच बना क्या है सोच आराम दे उस बखपल दिमाग ना चले मुली से बुए लाने काफिर दे जी बस काफिर दे जी मड़कउल ले जी मड़कउल ले जंग दे जी जंग दे खपल ना तपूस बने वली मुली से सचल ले पस दलील सरा दा बतपूस न दा अफसोस खबर आ हर चीज बारे के मुंगा दा तहकीक को खपल दा शियार जोड़ कर दे उड़की मसला बारा के मुंगा तहकीक को लेकिन कुरान और हदीस खबर राशि द मुसलमान इज्जत खबर राशि न बस दा खुदा से दे और पूरा यो गोबल उचत को और पूरा मोहल्ला के अगलाड़ शी रुस्तो आजमा खा लगा पेखवर के सब वाक़े शी वचे दा से वाक़े राखला वाक़े की बस मुंगा कदर सोशल मीडिया वाले से खबर उस लो भाई देखिए जमुंगा जिम्मेदारी से दा वो मशरान हमेशा राजी मखता वो ब्या खलक चुकुम फितना परवर खलक की अगर देना फायदा उचते फितना परवर हर मुआशरे की खलक की और हर दास दास तो हुए माची पशियागानों की उमा जबरदस्त बेहतरीन उलमा और खलक मौजूद थी और अहल सुन्नत वल जमात के संजीदा और बेहतरीन उलमा अक्सरियत मौजूद है दोनों तरफ की आपस के सदा सिर्फ कमी दाना ची मुलाकात न को दा वक्त दा से दे ननमुंगा मुलाकात को और देखिए दगा मजालिस दगा अंदाज सरा यो बल मुनाकिद कबूल पकार दी जो गुफ्तगू सिलसिला शुरू शी तल रातल शुरू शी और दा जमुंग चिकुम गलत फहमियां ने दा खत्म खुदा इजाजत दे जो बदा के सरा इजाजत वाड़म ची अल्लाह सुब्हानहु व तआला माल और तआला दा तौफीक रा की चुमुंग आपस की रूणश और इस्लाम द मुसलमान दा कलिमा तौहीद बने योश कलिमत तौहीद और रिसालत दा यो दा से शेर चमुंगा यो बल्कि
توحید مطلب دا ہے کہ انسانیت کا ایک ہونا. اس آدمی کی توحید کا کیا معنی کہ جو یہ کہتا ہو اللہ ایک ہے لیکن اس کے انسانوں میں فرق کرتا ہوں، یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں مذہب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.